ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. سورة القارعة مكية وهي 11 آية. سورة القارعة مکی سورت تے مکہ مکرمہ کی نازل شوی دی. یولس آیاتون دی. القارعتو اغا ٹکون کے شے، مل قارعتو سشے دے اغا ٹکون کے شے، وما ادراکا وما ادراکا وتا تسپت لگی مل قارعتو چا تکون کے شے سلے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فکم روز باندے چشی بلا خلق کل فراش المبثوث پشانتے دا پتنگانو خورو ورو. دا قیامت پر روز باندے دا خلق دا ظلنا دا دیر یرینا دا گبراہٹنا او دا قیامت دا تیز و آوازونو پا وجہ باندے دا دیر و سخت و آوازونو پا وجہ باندے دا وگون بیداز شی لکا چی اٹھا کیرن. نو القارعات تکون کے دا تیز آواز با دا وگون اٹھا کئی. دا بار بار دا دیتا کی راجی چی القارعاتو مل قارعاتو وما ادراک مل قارعا. دا قیامت در دا حیبت طرف تا اشارہ دا پکی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پکم رس چی دا خلق با دا پتنگانو پشان پیشی. المبثوث خوارا دا دے انسانانو تشبیح دا پتنگانو سر ورکلی شلا. نو دا دے یو وجہ دادا چی تا پتنگان دے شمل رازی دے رنا لرازی نو دا دیر گن تعداد کیوی. نو دا خلق با دیر گنوی، اولین آخرین طول براجم شوی، تمام اولین آخرین میدان حشر کے بئی اولین آخرین چی راجم شنو دا گنوالی طرف تا اشارہ دا. پتنگانم گنوی انسانانم گن دا با طول پا یو میدان کی راجمی. دویم وجہ دادا چی دا انسانان مشابه شو دا پتنگانو سرانو. دویم وجہ دادا چی دا پتنگان کمزوری دی. نو دا انسانان با پتنگ روزبان دی دا دے پتنگانو پشان دی کمزوری دی، ضعیف او عاجز بی. اوز دا دو صفتنا پا تمام اہل محشر کے عام بوی. دا میدان حشر تمام خلق گنن دی کمزوریم دی. او دریم وجہ
د پتنګانو سره د انسانانو دا ده چې دا پتنګ د شمع له راځي د دې ډېر بېتابه وي، پریشانه وي، بې انتظامه حرکت کله یو خوا کله بل خوا، بې انتظامه وي. اوس دا دریم صفت دا بېتابي او بېچیني دا به په خاص مؤمنانو کې نه وي، عامو خلکو کې، کافرانو کې او عامو مؤمنانو کې وي، خو خاص کسانو مؤمنانو کې به نه وي. مؤمنان چې د قبر نه راپاسي نو ډېر اطمینان سره به راپاسي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، دا غرونه به زرې زرې شي د قیامت پر ورځ باندې. دا غټ غټ غرونه چې اوس ډېر مضبوط ښکاري دا به زرې زرې شي لکه وهلې شوې رنګینه وړۍ، مختلف رنګونه دي د وړۍ، او دا بیا په ګوتو باندې زرې زرې شي او په هوا الوزي نو دا مختلف رنګونه پکې ښکاري. یا دا مالوچ چې په ماشین اوالي شي نو دا په هوا کې الوزي راځي. نو دغه شانته دا غرونه به زرې زرې شي او په دې غرونو کې الله پاک مختلف رنګونو والا پیدا کړي دي. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب السود. غرونو بارے سورۃ فاطر کې الله فرمایي چې دا غرونه په دې کې سپین رنګ کانې مشته، سور رنګ مشته کې دې کې مختلف رنګونه دي، څه پکې تک تورم دي. نو د غرونو کانې مختلف دي، نو چې دا غرونه زرې زرې شي نو په دې هوا کې لکه د رنګینه وړۍ الوزي رالوزي. اوس دې نه پس فاما من ثقلت موازینه، پس د کوم انسان چې درنې شولې تلې د نیکۍ نه ده، فهو فی عیشة راضیه، نو دی به په خوشحاله زندګۍ کې وي. د ده زندګي دا به د خوشحالۍ وي. د ایمان تله درنه شوله، د عمل صالح تله درنه شوله، نو دی به په خوشحاله زندګۍ کې وي. د قیامت پر ورځ باندې د انسان د عملونه تللی کېږي، شمېرلی کېږي نه، شمیر نشته دی چې څو مونځونه لرې کړي دي، څونه مونځ دې کړي، درون څونه دی، په یو مانځه کې دی وزن څونه دی، مثال په طور مونځ یادوي. هر یو عمل چې دی نو دا به شمېرلی کېږي نه، تللی کېږي به. نو فاما من ثقلت موازینه، چې د چا تلې درنې شولې، زیاتې شولې نه، درنې شولې، نو عملونه به تللی کېږي. اوس به ته وې چې عمل به څنګه تللی کېږي؟ ما روژه ونیوله نو دا روژه ما له څوک تللی شي؟ ما تلاوت وکړه نو دا راله څوک تللی شي؟ دا نیک عمل دی. مونځ دې وکړه نو دا مونځ تا له څوک تللی شي؟ موجود شو عمل او لاړه، تېر شو. نو چې تیر شو نو دا به څنګه تللی شي؟ نو دا د انساني ذهن یو سوال دی. الله قادر دی په دې باندې چې کومې خبرې تا وکړې و هغه تېرې شو، تا نه ایرې شوې، هغه دله الله واپس راولي د ته وتلي چې دا دې دونه کړي. الله قادر دی. د موجوده وخت کې جدید آلات چې پیدا شوي څومره تلي دي چې ته پېژنې نه چې دا تله ده او که نه ده، خو هغه تله ده. ګوره د بجلی په دې تارونو کې بجلی را روان، موږ یې وینو چې دا بجلی ده او داسې داسې را روان، نه وینو، خو په دې تار کې هغه برقي رو را روان دی، د بجلی هغه چپې پکې را روانې، موږ یې وینو نه. نو موږ څونه بجلی استعمال کړله، موږ یې په کومه تله به تلو؟
خو دا میټر لګېدلی چې میاشت پس میټر ریډر راشي نو هغه وایي تا دومره کار کړی دی نو دا بجلی درله تلي دا هوا چې ته وینې یم نه هسې محسوسه چې هوا چلیږي را چلیږي وینې یم نه دا هوا اونتللی کېږي ته د سیکل موټر سیکل د موټر او د ټرک او د بس په دې ټیر ټوپو په دې پایو کې چې دا هوا اچې دا هم تللی کېږي وایي ته دا وګوره چې دې کې څونه هوا ده چې څونه کمه ده دونه پکې نوره واچوه نو هغوی سره آله ده او په هغې باندې وګوري وایي دونه پکې ده او دونه کمې ده پکې نو دا هوا هم درله تللی کېږي نو ستا تبه ده نو دا څونه تبه ده نو دا تبه هم درله تللی کېږي ترمامیټر راوالي ویې ګوري ویې تلي ستا په دې رګونو کې دا وینه ګرځي چکر لګوي دا په کوم رفتار روانه ده نو دې دپاره خپل آلات چې ستا د وینې رفتار د هغې وزن دا څومره دی نو دا تللی دي او دا شیزونه داسې تلل کوي چې موږ پرې پوهېږو هم نه خو دا شیزونه تللی کېږي اوس موږ منو چې دا تللی کېږي نو دغه شانتې ستا مونځ ستا روژه ستا حج ستا زکات ستا ښکلې خبرې دا نیک اعمال دا تللی کېږي نو کم شی چې تر اوسه تصور نشو کېدی د هغې د ټول اوس هغه خلکو ومنل بس دقسې ومنه چې نیک اعمال او بد اعمال تللی کېږي دا ممکنه ده چې د عملونو له الله پاک جسم ورکړي احادیثو کې راغلي دي چې په برزخ کې په دې قبر کې او میدان حشر کې د انسان عملونو ته خاص خاص شکل ورکېږي په قبر کې د انسان د نیک عمل نه یو خشتا تصویر جوړ شوي وي شکل او صورت جوړ شي او د مړي سره کښېني او خبرې اترې ورسره کوي دی خوشحاله او مشغول ساتي بد عملونو نه مار او اژدها جوړېږي حدیث کې راغلی دي چې کوم سړی د مال زکات نه ورکوي نو دا مال یو زهریلا مار په شکل کې راشي د قبر کې او دې بنده له ټکونه ورکوي ورته یې زه ستا هغه مال یم چې تا خزانه کولم او ذخیره کولم دی احادیثو کې دا هم راځي چې د انسان نیک عملونه د هغې نه سورلي جوړه شي انسان پې سور وي او بد عملونه یو بوج جوړ شي په انسان د پاسه سواره وي سورة بقره او سورة آل عمران د قیامت پر ورځ باندې د دوو ګڼو ګورو اوریځو په شانتې راشي په خپل قاري باندې سورې کوي نو نیک اعمال او بد اعمال دې له الله شکل ورکوي جسم ورکوي او بیا دې بنده ته ښایي ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یراه ومن یعمل مثقال ذرة شرا یراه نیک دی او که بد دی دی یې ویني د عملونو ټول په مختلف طریقو باندې کیدی شي روایاتونه معلومیږي چې د ټولو نه ډېر زیات وزندار شی دا به کلمه د لا اله الا الله وي چې دا به ډېره وزنداره وي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی پیغمبر علیه السلام فرمایي میدان حشر کې زما د امت یو سړی د مخلوق په مخ کې به راوستی شي یو کم سل رجسټرې عملنامې دا به کلو کړی شي او هر عملنامه به څومره لویه وي چې کومې پورې نظر لګېږي نه هغه پورې یو عملنامه اوږده ده دا رجسټرې او دا عملنامې ټولې د ګناه او د بدۍ نه ډکې دي او دې بنده نه تپوس کېږي چې دې عملنامو کې څه لیکلي دي دا صحیح دي او که ستا عملنامه کې فرشتو پتا زیاتې کړې دي تا به یو کار نه کړو فرشتو به لیکلي دی پسې نو دې اقرار وکړي چې الله دا څه چې لیکلي دا ټول صحیح دي فرشتو زیاتې نه دی کړې او په زړه کې یریږي چې زما د نجات هېڅ لار نشته دی وی دغه وخت کې الله ورته فرمایي چې نن په چا ظلم نشته دی
او د دې ټولو ګناهونو په مقابله کې د نیکۍ یوه پرچه به الله وي من سره ده موجود ده ابدل راوالو په هغې کې لیکلي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی دا بنده به عرض کې پروردګاره د دې دومره تورو عمل نامو په مقابله کې دا ورکوټې پرچه څه وزن به لري؟ یا الله به ورته وفرمایي په تا ظلم نه کېږي. بیا به په کتل یو چابړي کې دا ټول ګناهونه واچولی شي، تله به ترې ډکه شي، او بله وخت د کلمې دا یوه پرچه به واچولی شي، د کلمې پرچه به پرې وزنداری. نو پیغمبر علیه السلام چې دا حدیث مبارک بیان کړ نو وی فرمایل چې د الله د نوم په مقابله کې هیڅ شی وزندار کېدی نشي. کریمه کې د الله نوم دی. وی نوح علیه السلام د وفات په وخت کې خپل بچي را جمع کړل او ورته یې وی چې تاسو ته وصیت کوم د کلمې د لا اله الا الله. اوه اسمانونه او ځمکه دا په یوه تله کې او لا اله الا الله په بله تله کې چې واچولی شي نو دا کلمه به پرې وزنداره وي. نو ټول به الله پاک کوي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. د قیامت فرض باندې د انصاف طلب قائم کو الله وی ونضع الموازين القسط د انصاف طلب ادرو ليوم القيامة د قیامت پر فلا تظلم نفس شيئا فهیڅ یو نفس باندې به ظلم نه کیږي. وإن كان مثقال حبة من خردل کده چا نیک عمل یا بد عمل د اوری د دانې برابر وي اتینا بها ابا منګ راوړو وکفا بنا حاسبین او منګ حساب کتاب د پاره کافی. نو فاما من ثقلت موازینه چې د چا د نیکۍ تلې درنې شوي فهو فی عیشة راضیه ابا د خوشحالۍ په زندګۍ کې وي. واما من خفت موازینه فامه هاویه او د چا چې د نیکۍ تلې سپکې شولې د هغه ټکانه جهنم دی. نو د مؤمنانو د نیکۍ تله به درنه وي، د نیکۍ عمل سره به دی جنت ته ځي، او د کافرانو د بدۍ تله به درنه وي، د نیکۍ هغه به سپکه وي. د هر مؤمن تله به درنه وي، د هر کافر تله به سپکه وي. د مؤمن سره ایمان غوندې قیمتي سرمایه شته وزنداره ده، او کافر سره ایمان نشته دی هغه بې وزنه دی سپک دی. یو ځل ټول د کافر او د مؤمن بوشي، مؤمن او کافر پې معلوم شو. د کافر دپاره بیا دویم ځل ټول نشته دی فلا نقیم له یوم القیامت وزنا. هغه له د نیکۍ او د بدۍ فرق څه پکار دی؟ هغه ټول بد دی. فلا نقیم له یوم القیامت وزنا. پیغمبر علیہ السلام فرمایي د قیامت پر ورځ باندې یو ډېر غټ پټ سرب سړی ابه راوستی شي، د الله په نزد د مچ یا د ماشي د وزر برابر به نه وي. دا کافر دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې په کډه داسې ډېر ټپ ټیپ دی، ورکوټی دی، کمزوری دی، داسې نری نری خپې وي، او چې خپې نری نری. یو ځل د ونې لښته چا راښکته کړه نو دی ورغه هغه لښته دونی، هغه بل سړي چې پرېښوده لښته اوچته شو نو دی پورې اوچت شو، ځوړندو خپې ځوړندې ښکاري. صحابه کرامو خندلي دي خو چې څونه سپک دي د ونې لښتې پورته کړه. وی پیغمبر علیہ السلام وی چې قسم په هغه ذات چې د چا په قبضه کې زما روح دی، د قیامت په ورځ باندې میزان عدل کې د ده وزن د احد له غر نه به زیاتي بنده ته لیدل کېږي. عبدالله ابن مسعود د احد د غر نه زیات وزندار، او دغه غټ کافر د مچ یا د ماشي د وزن نه سپک. د بخاري شریف آخري حدیث دی چې یو دوه کلمې دي
كلمتان خفيفتان على اللسان فجب باندې سپکې دي ثقيلتان في الميزان هذا قیامت پرس پاغه تلکه ثقيلتان ډېر درنې دي او حبيبتان الى الرحمن الله ته ډېر محبوب دي او هغه دوه کلمې کمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دا دوه کلمې دي دا دوه کلام دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ودا ډېر وزن لري پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې سبحان الله ویلو سره میزان عمل د عمل هغه تله نیمه ډکه شوله او الحمدلله سره باقی مانده نیمه ډکه شوله بل حدیث کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا عمل پتله کې د ښکلو اخلاقو برابر بل عمل وزندار نه دی یعنی دا ښکلو اخلاق ډېر وزن لري پیغمبر علیہ السلام فرمایي دوه کاره درته داسې ښیم چې په هغې عمل کول د انسان دپاره څه ګران کار نه دی خو میزان عمل کې د ټولو نه وزندار وي یو ښکلو اخلاق او بل خاموش پاتې کېدل یعنی بې ضرورته خبرې نه کول د ضرورت خبرې کوه او عبس خبرې مه کوه پیغمبر علیہ السلام ته یو ځل جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړه او دغه دی کې یو سړی د الله د یرې جړل وی جبرائیل علیہ السلام وفرمایل چې د انسان په تمامو اعمالو کې وزن به کېږي خو د الله د یرې د آخرت د یرې دا جړل داسې عمل دی چې دا به تللی کېږي نه بلکې یوه اوښکه د جهنم د لوی اور سړولو لپاره کافي ده یو ساس کې د سترګې د جهنم د لوی نه لوی اور سړولو لپاره کافي فضیلت علم کې پیغمبر علیہ السلام یو حدیث مبارک بیان کړی دی چې میدان حشر کې به یو سړی حاضر کړي شي عمل نامه به مخې ته راوړی شي نیک اعمال به پکې ډېر کم وي هغه به ویریږي ناګانې یو څیز د اوریځې په شان پورته په هوا کې راغی او د ده د نیکۍ په تله کې ور پرېوته بیا ده ته ویل کېږي دا ستا د عمل هغه میوه ده چې تا په دنیا کې ډېرو خلکو ته د دین احکام او مسایل ښودل ستا د تعلیم سلسله مخکې تلله چا چې په هغې باندې عمل کړی دی د هغې ټولو عمل کې ستا حصه ده ستا د نیکۍ تله کې راغله د دین مسلې زده کوې خلکو ته یې ښیې ستاسو عملنامه کې به د ټولو خلکو هغه ثواب تاسو له هم درکړي شي هغه ټولو له به هم الله ثواب ورکوي داسې نه چې هغه محروم چې ټول یې تاله درکړه هغوی له هم ورکوي په د هغې مجموعه به تاله الله درکوي وایي دا ستا د علم سلسله ده پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو بنده جنازې سره قبرستان ته لاړو د ده په نیکۍ تله کې دوه قیراته به کېښودی شي بل روایت کې راځي چې یو قیرات د احد د غر برابر به وي چې جنازه دې وکړه یو قیرات جنازې نه پس تر دفنه پورې ایثار شوې دویم قیرات نو ګوره دا یو عمل دی څونه وزن لري د خپل کور کې خرچه کوه خپل بال بچلا چې روزانه کې مې خرچې کې دان تللی کېږي نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د انسان د نیکۍ په تله کې د ټولو مخکې چې کوم عمل کې ښودی شي هغه د په خپل اهل و عیال باندې خرچ کول او د هغوی ضروریات پوره کول دا یو نیک عمل دی خپل کور ته سودا وړې راوړې ضروریات پوره کې دا به اول ستا د نیکۍ تله کې کېدی شي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ د عالمانو د قلم سی چې د علم دین احکام او مسلې یې پې لیکلې دا د شهید د وینې سره به وتللی شي نو د عالم د قلم سی د شهید د وینې نه به وزنداره وي ته ټولو روایاتو نه معلومیږي چې عملونه به تللی کېږي نو چې د چا د نیکۍ تله درنه شوله دا بنده کامیاب شو
او چې د چا د نیکۍ تلې سپکې شوې نو دی ناکام. فأما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، پس هر چې هغه کس دی ثقلت موازینه چې درنې شولې تلې د نیکۍ ده، فهو فی عیشة راضیه، پس دی به په خوشحاله زندګۍ کې وي. واما من خفت موازینه، پس هر چې هغه کس دی او هغه کس خفت چې سپکې شولې موازینه هغه تلې د نیکۍ ده، فامه هاویه، نو ټکانه ده د هاویه ده. وما ادراک ما هي، تا ته څه پته لګي ما هي چې دا هاویه څه شی دی؟ نار حامیه، ډېر ګرم اور دی. چې د نیکۍ تلې سپکې شولې یعنې کافرو نو د هغه ټکانه نار حامیه، ګرم اور دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.